نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بندگی کوئی د الله او شریک مجوړوي د الله سره سشي لره د مور پلار سره ښېګړه کوي او د رشتہ دارانو سره او یتیمانانو مساکینو سره او د رشتہ دار ګاونډي سره او د هغه ګاونډي سره چې رشتہ دار نه یا پسنګي هغه د اړخ ملګری او مسافر او هغه ماتحت چې مالکان دي ښی لاسونه ستاسو د هغې وینځي غلامان او نوکران خادمان بېشک الله نه خوښوي هغه څوک چې هغه فخر کوي په نسب او په حسب باندې او تکبر او غرور کوي په جسم او په مال او دولت باندې. سورة النساء آیت نمبر 36. په دې آیاتي کریمه کې د ایماندارۍ اصل چې کومه آداب دي او خصلتونه دي هغه ذکر کوي. ایمان نمبر 1 د دې نوم دی چې واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، خالص توحید منی او بدی کی شایبه مایبه نه منی. د ایمان مثال او د توحید مثال لره شهد دی. شهد دا بل څه شي نه برداشت کوي. ثابت یو بیلر شهدی خو چې پای کې یو مغافیر ورته وي معمولی غونتی د هغې یو رس پکې مچۍ واچوي نو ټول شهد ګنده شي او خراب شي. د دې ونې د ایمان سره چې دی دا چل نه چلېږي نو نبي علیه السلام د شرک ټولې دروازې بندې کړي. په دې وجه نبي علیه السلام وایي چا ته به سر ښکته کښېنه، که یو سړی ستا نه دا غواړي چې ته ما ته دغه شانتې لاس په نامه ودرېږه نو لاس په نامه به ورته نه ودرېږې. پاتې شوه که فرض که څوک دا نه غواړي او مشر دی او مور پلار وغیره استادان دي او مشران دي او تر آداب و تحت کې چېره قوم الی سیدکم نو بیا ټیک ده. خو که فرض که هغه دا غواړي چېره ما ته دا خلک ودرېږي نو چې ما ته دې ودرېږي نو دا شرک دی او دا په شریعت کې اسلام کې نه چلېږي. او که دا چلېدلی انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله زموږ محفل ته راغی نو ویل چې پراخه کښېنئ او ما ته څوک پاسوي ما. نو هېڅ څوک چې کومه دی د نبي علیه السلام نه اوچت نه دی چې هغه دا خبره کوي چې زه راشم نو به خپل خپل ځای کښېنئ، پراخه کښېنئ. یو څوک راشي هغه دپاره لږ حرکت وکوي دا زړه به خوشحاله شي. خو لیکن څوک په څوک پاسه یې نه او چا ته په دغې نیت پاسي نه. او الا دا چې که فرض که هغه نه غواړي نو بیا نبي علیه السلام ته ډېر صحابه پاسېدلي دي، استقبال یې ونه کړی دی. دا ټول بیا جایز دي، استقبال هم جایز دی چې څوک دا مطالبه نه کوي. خو که فرض که هغه ستا نه دا غواړي چې ته ما ته خامخا ودرېږه نو بیا به نه به چا ته سر ښکته کوي. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه راغی او چې کله دی د شام و یمن نه راغی دی به طوري گورنر هم و، معلم هم و، مفتی و قاضي هم و. او د راتلو سره نبي صلی الله علیه وسلم ته سر ښکته کړو، سجدې نه ده لګولي، سر یې ورته داسې ښکته کړو. نبی علیه السلام ورته څه غوسه شو، ورته مهیا معاذ دا څه کې دا کار مه کوه، ته ما د سر ښکته کې. نو هغه ورته جواب کولی د الله رسوله
په شام او یمن کې خلک چې د خپلو بطاریقو ته سجدې کوي. بطاریق هغه خلک ته چې هغه یا د چا د یو ادارې مشر وي، پروفیسر وي، استاد وي، یا هغه ته یو قومي یو داسې ایوارډ میلاو شوی وي، یو انعام ورته میلاو شوی قومي چې هغه یو قومي کردار ادا کړی، نو هغه خلکو ته خلک سجدې کوي. نبی علیہ السلام ته جواب کې وویل چې کله زه وفات شم ته به زما قبر ته سجده کې؟ وایي چې نه. وایي چې زه وفات شم او زما قبر ته سجده نه کې، نو زه ژوندی یم څنګه ما ته سجده کې؟ تا ته پته نشته دی چې سجده حق ته چا دی؟ دا د یو هغې ذات دی چې هو حی لا یموت، چې ژوندی دی مړ کېږي نه. د الله نه سوا بل چا د سر ښکته کوي نه. ډېر خلک داسې دي که نه، دا آیات ساتي، عوام خو فرض که نه پوهېږي، نو دا کومه چې خواص دي یا بزرگان دي یا علما دي یا مجتهدین دي یا مفتیان ځان ته وایي یا ځان ته نور لون لقبونه وایي، یا چې کومه دی نو دغه ګد نشین او ګربه مسکین درې دي. ښکته لاړ شئ که نه سیند او پنجاب کې وګورئ چې څومره پیران دي، نو ګیر او برید پې دواړه خرولي او خانه هر کار به کوي، وایي دا پیر دی، پلار یې نیک سړی. پلار خو خپل ځای نیک سړی واتلی دی، د پلار برکات پیدا وي، چا به څه دواګانې کړي، څه وخته پورې به دته پیسې میلاو شي، څه وخته پورې به خلک مصنوعي عزت کوي. دا د پلار هغه دعا ده چې خلک وایي که نه کرامت دی، نو دغه کرامت دی. نو دعا به کړې چې ربه زما را بچي چې کومه دی په مال خوشحاله کړي یا په پلانکي خوشحاله کړي. یو مولانا صاحب دی، یو شیخ تېر شوی دی، ما هغه زوی ته ولې ویل زما خاله ستاسو د شیخ صاحب د پلار ستاسو سره د دنیا نه علاوه بل ټک دعا نه ده کړې، ټک دعا یې ته نه ده کړې نوره. ټیز دنیا یې درته ویلې، دنیا او دنیا او دنیا، سیبدار نوکران یې او مالدار یې، نو سره ښکته کو یاره کېدی شي ما نور څه ته نه دي کړي. که څه دعا یې کړې وي نو یو سړی خو پکې داسې روغ موټ وی، نو خبر هم دا چې هغه خو د هغوی بزرګي او نیکي په خپل ځای باندې ده، خو ته به د هغه په کردار پسې ورپسې شي، د هغه په سیرت په ورپسې شي، نو تا نه به سړی جوړ شي. خو فرض کې یو سړی دی هغه خلک وله راځي، عوام دې نه پوهېږي، دی ورته سر ښکته کوي، دی پرې خوشحاله شي. هغه ته دا ونه ویل چې وروره دا سر لږ اوچت که، دا سر صرف یو الله ته چې کوم دی ښکته کېږي، بل چا ته نه ښکته کېږي. ته ما ته څنګه سر ښکته کوې؟ او ټول عمر تیر شي او ته هم ورته بابا وې او زه هم ورته بابا ویم او ته هم ورته بزرګ وې او زه هم ورته بزرګ ویم، لیکن هغه په ټول عمر کې دا کار نه دی کړی چې خپل یو مرید ته یا یو عام انسان ته ویلی دی چې راغلی دی چې وروره دا څه کې ته زما په پښو کې سجده کې. دا یاد ساتئ، شرک توحید او شرک دا نه جمع کېږي. حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي، حدیث قدسی دی چې پروردگار فرمایي انا اغنى الشرکاء من الشرک، زه په شرکت نه منم. الله تعالی د شرکت نه منم. یو سړی یو عمل وکړي او یو کم سل اجزا په دې عمل کې زمایي او په دې کې یو جز 1/100 حصہ یو جز دا پکې د غیر الله وي، که دا د فرشتي وي، که دا د پیریان وي، که دا د پیغمبران وي، که دا د اولیاء الله وي، که دا صحابه وي، تابعین وي، د هر چا چې وي، که دا د شیطان دپاره وي، د ګټې لوټې دپاره وي، الله تعالی وایي زه ورته دا هر څه پرېږدم، دا ټول ستا شو. نو دا اولنی خصلت دی چې ایمان دا به هله معیاري ایمان یي چې ته د شرک د شایبو نه بچ کې، نه د الله تعالی سره په ذات کې شریک منې، نه د الله تعالی سره په صفاتو کې شریک منې، نه د الله تعالی سره په افعالو کې شریک منې. دا څه چې الله پیدا کړي دي په دې کې الله چاته محتاج نه، نه د الله تعالی سره چې کوم دی نو په عاداتو کې شریک منې، بې اسبابو بې آلاتو. الله هر څه کولی شي، مخلوق هېڅ نشي کولی. مخلوق په سبب استعمالوي، دی به منډه وهي، دی به حرکت کوي، دی به متحرک وي، دی به سبب لټوي. او شاذ و نادر کله الله تعالی د یو سړي امداد کوي، نو په دې باب کې نه دي. هغه هله کوي چې کله د هغې څه بعضې وختونه وي، بعضې مسایل وي، په دې وجه باندې د الله تعالی سره په عاداتو کې شریک نشته دی، د الله سره په عباداتو کې به شریک نه وي. روژه، مونځ، زکات، حج، صدقې، ذکر، تلاوت، دا ټول به الله لګي. دا شایبې مایبې چې کله ختم شي، ستا ایمان او توحید چې دا برابر شو، بیا وړاندې چې کوم عمل کې د هغې به قدر وي، د هغې به عزت وي. نو دا د ایمان اولنی خصلت دی چې خپل عمل، خپل عقیده، خپل سوچ
دا د غیر الله د شرکت نه او د هغه د شریک نه چې کومه دی نو څه کې دا پاک کې. نو الحمدلله زموږ د علاقو خلک خو گزاره کوي، اگر که بعضې خبرې پکې ټیک نه دي خو گزاره کوي. قبر پرست په نه وي، مزار پرست په نه وي، بلکې پیر پرست په هم نه وي، خو لیډر پرست دي. لیډر پرست دا دی چې د خپل لیډر خبره د الله او د رسول په مقابله کې چې راشي، د لیډر خبره عالي او د الله او د رسول خبره نه عالي. دا بیماری موجوده ده. ته دې د شرک نه وې نو څه ورته وې؟ دا شرک دی، دا کفر دی. د الله او د رسول په خبره په مقابله کې د هیڅ چا خبره نه مني. قانون دار چې بنده دې ته ویل کېږي او کار به هم ستا دا وي چې اخراج العباد عن عبادت العباد الی عبادت الله، چې بنده به د ټولو بندګونه وځي، دا به هر څه پرېږدي، صرف د یو معبود بندګي به کوي چې هغه الله دی. دې ته ویل کېږي توحید، دغې ته ایمان وایي، دغې ته شرک نه پاکوالی او بیزاري وایي. او که فرض که دا نه وي نو دا خلک هسې ځان ستړی کوي، دا به عمرې هم کوي، دا به حجونه هم کوي، دا به ذکرونه هم کوي، دا به تلاوتونه هم کوي، دا به عبادت هسې ستړی هندو ستړی او الله ناراضه. د ایمان او توحید نه بغیر الله تعالی یو عمل نه قبلوي. د عمل د قبلولو دپاره شرط چې کومه دی نو عقیده ده د ایمان او د توحید. د هغې نه بعد اخلاص دی، خالص نیت دی، د سنت مطابق کار کول دي. دا په خپل ځای کې وروستو خبرې دي، اوله خبره داره دا به کې چې دا در پکې نه وي نو کار نه کوي. لہذا خصلتونو د ایمان کې دا اولنی خصلت دی چې دی به څه کوي، دی به خپله عقیده جوړوي. نور بې شماره خصلتونه دي. دویم نمبر خصلت دا چې استعمال د لسان به صحیح کوي، ژبه به ډېره صحیح استعمالي. دا د مؤمن صفت دی. د دې وجه حدیث دی، صحیح حدیث دی، بخاری او د مسلم، د ابو هریره رضی الله عنه نه نبی علیہ السلام فرمایي چې من کان یؤمن بالله والیوم الآخر، یو سړی دی او هغه ځان ته ښه کلک ایماندار وایي چې زه خو هر څه منم، نو دی دې څه کوي؟ دی دې ښې خبرې کوي، ښې. او که ښې خبرې نه شي کولی نو او لیصمت، یا دې چوپ پاتې کېږي. د ډېرو خبرو نه چې د خیر خبرې نه وي، بلکې کله کله د خیر خبرې هم ډېرې ګورې، دا به نه کې بیټې ما د هر شي خپل ټایم یې ګورې. صحیح بخاری حدیث ته کتاب العلم کې امام بخاری په باب قائم کړی دی. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث ته مختصر آپ فرمایي چې کله تی مطالبه خلق وکړه چې روزانه موږ ته تقریر کوه، نو ورته به جواب کې وویله چې رسول الله به کان یتخولنا، رسول الله به زمونږ د وختونو، د ټیمونو، د سوچونو، د فکرونو خیال ساتو چې دا خلک اوري خبره او که نه اوري، تازه دي او که نه دي. یو درس دی، ګورې درس ځان له شی دی، یو قرآن درس او د حدیثو درس روزانه مختصر د خلقو د سوچ مطابق او د هغې د اندازې د طاقت مطابق پکې، دغه فرض دی، دا خو پکې کې یو بیان دی. بیان دا چې اوس ته جنازه کې پاڅېدلی او خلک دې لاندې کړه، او چې مقرر صاحب تش شوی نه وي تر هغه وخته پورې چې کوم بس کوي نه، او خلکو سرونه نیولي نه په ټکي پوهېږي او نه خبره اوري، دا مجرم دی. دی پوهېږي نه مقتضای حال او ظاهر نه پېژني، د تخول نه پېژني عربی زبان کې، دی به دې خیال ساتي. خلک چې کومه دی بیماران ناستي په سرونه دردونه دي او دی دغه له ورغی اسپتال او سیده ورته تقریر شروع کړو او بیان یې ورته شروع کړو، مریضانو ته بیان شروع کړو. لکه هغه ته درد دی، تکلیف دی، ستا بیان اوري، هسې نه چې بې ایمان یې کې. د دې وجې نه چې کله سړی د نزع په حالت کې که نه دا روح ته چې وځي، نو قمقلان او سادهګان او بیقوپان څه ته وایي؟ هدې ته وایي، دې مړي ته وایي ووایه لا اله الا الله، ووایه لا اله الا الله. دا به ورته نه وی. په حدیث کې دا چې په دغه محفل کې به ته لا اله الا الله ووایې او بار بار به هم ډېر نه وی. هسې نه چې سړی په تکلیف کې او په دغه ټایم کې وایي چې مړه څه ځان دې لیونی کړی، په قلاره ونې کښېنې لاړو بې ایمانه شو. ته یو ځل دو ځله وایي چې هغې واوري، بس چې هغه واورېدلو هغه کې توفیق یې دننه الله ورکړی به کلمه ووایي، او که توفیق نه وي نو بس خبره به پاتې شي. دا نیکان صالحان کو یحیی زوی د معین رحمه الله د امام احمد، د امام علی وغیره ملګری او دوست دی، او د امام بخاری استاد دی. یحیی زوی د معین چې کومه دی نو هغه بیمار دی،
په مدینه کې دی خو د عراقو. نو دی کله چې بیمار شو نو ویل چېرې ما کلي ته ویسئ. نو دی په کټ کې واخیستلو، هغه کټ یې په اوښ باندې برابر کو، هغه روان شو. زرګاو شاګردان دي ورسره محدثین. کله چې د مدینې د حدودو نه وتلو دی وخت کې سترګې پټې شوې. چې کله سترګې پټې شوې نو خوب یې ولیدو چې نبي علیه السلام ورته فرمایي چې یحیی حیاک الله، الله دې ژوندی کړه، چېرته روان یې؟ احییت سنتي، زما سنت دې ژوندی کړی دی. حدیث او ته مدینه پرېږدې او بل طرف ته ځې. نو د سترګې چې کله کلاو شو نو ویل چې هلکه ما واپس کړئ. د دې وجې نه د مرګ نه بعد هغه لقب چې کوم دی نو محی السنه و. محی السنه دا په ژوند کې دغه لقب نه و، د ژوند نه بعد و. نو چې کله واپس شو نو مسجد نبوي خوا ته یې راوړو، دلته مې کښېدی. وایي چې کله وفات شومه هلته راله غسل وکړئ او سیده مې جنازه کوئ، اعلانونه مه کوئ. څومره خلک چې موجود دي جنازه مې وکړه سیده مې ښخوئ. لیکن نن سبا خو عوام زر ښخي او ملا چې مړ شي چا پلار به بیا ښخ کړي. 40 ګنټې پروت دي. ته به شوې 40 ګنټې ملا پروت دی. هلکه ښه دا سنت تش عوامو دپاره دی، دا د لیډر دپاره نه دی، دا د امام دپاره نه دی، دا د ملا دپاره نه دی، قاضي او د شیخ او د مفتي دپاره نه دی، د محتمیم دپاره نه دی چې ماسپښین مړ شوی دی او ته چې کوم دی سبا ماسپښین جنازه کې. د عوامو دپاره دا سنت دی. هغه ورته ټول داسې ښخ شوي دي. ابوبکر صدیق چې دی نو ماښام ته نږدې وفات شوی دی او ماسخوتن یې ښخ کړی. پاتې شو نبي علیه السلام د هغه خبره ما تاسو ته بار بار کړې ده. نبي علیه السلام چې کوم د ګل په ورځ باندې که فرض که ساخ په ټایم کې وفات شوي، 2 روایت، یو د ماسپښین نه بعد یو د سهار نه بعد. بخاري کې سحر دی، سهار مون نه بعد چې کوم دی نو وروسته وفات شوی دغه ټایم کې. که په ساخ کې وفات شوی دی د هغه مسله وه. اول صحابه په دې متفق نه وو چې دی وفات دی او که نه دی. کېدای شي وحي تلی چېرته روح تلی دی بیرته راځي ځکه پیغمبر دی. نو د هغه به مرګ باندې په وفات باندې چې کوم دی خلکو اتفاق نه کولو. نو ابوبکر صدیق راغی او ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، اتفاق راغی دا په وفات باندې. په دې کې ډېر ټایم تېر شو، 100 ګنټې تېرې شوې. د هغې نه حضرت عمر نه منلو چې وفات دی، نو خلکو دا پرېږده. د هغې نه بعد اختلاف په دې کې دی چې اوس په خښو چېرته، بیا اختلاف په دې کې دی غسل ول ورکو که ورنه کړو، بیا اختلاف په دې کې دی جنازه وکړو که ونه کړو، بیا اختلاف په خلافت کې دی چې حکومت ته چا حقداري ده. دا ټولې خبرې چې حل کېدلې نو په دې کې د پیر ورځ تېره شوه او د منګل چې کومه دی نو څه شو ماسپښین نه وروستو ټایم چې کومه دی دغې ته ورسېدل. د هغې وجه دغه وه. نور دا وجه نه وه چې نبي علیه السلام صحابه دومره ولاړو، هغوی بلکل ټیک ټاک هغوی ته پته وه، هر څه مخکې نه برابر و. نه دې کې مسایل وو، په دې وجه لیټ شوی دی. دغه عذر دی، نور دا عذر د بل چا په نشته دی. نو یحیی زوی د معین ورته وویل چې زه وفات شم نو سیده مې ښخ کړئ. و یحیی زوی د معین چې کومه دی نو هغه پروت دی، د نزي حالت شروع کېږي، روح ته وځي. اوس کلمه به ورته څنګه وایو؟ نو یو هوښیار شاګرد دی چې دی نو هغه بل شاګرد ته اشاره وکړه چې زه به د حدیث، ته به د حدیث وې، زه به نن تپوس وکړم، سند یې غلط ووایه قصدن عمدن. نو هغه چې کله حدیث شروع کو نو سند یې غلط وایو نو هغه به سر راوچت کوي، دا څه کې ستا نه دومره زر هیر شو. د مرګ په حالت کې دا د هغه خلکو کار دی چې د قرآن او د حدیث صحیح خدمت کوي که نه، د هغوی نه بیا هېڅ ټایم کې الله نه هېرېږي. نو بس یو دم یې سر داسې لږ راوچت کو او ورته ویلی چې یو بي قال حدثنا فلان فلان عن معاذ بن جبل من کان آخر کلامه لا اله الا الله، ګوته یې اوچته کړه چې چا آخري کلام سوي لا اله الا الله محمد رسول الله، نو بس ایسته روح دې لاړو، ګوته لاړه، وجبل جنت یې ونه وایو، کلمې پوره کړه، وجبل جنت ته شو. دا خلکو دا سو د ایماندار خلکو ته به هسې نه کوي چې یاره خلکو ته لګیایې چې کلمه ووایه کلمه ووایه، حالاتو خیال به ساتي. لہذا ژبه په کنټرول کې ساته، ښې خبرې ښایستې کولی شي د ماحول مطابق، نو دا کوه. نو یو استعمال اللسان وقولو للناس حسنا، خلقو ته ښایستې خبرې کوه. حسن څه ته وایي؟ حسن ګوره کله کله ښایستې خبرې چې دي نو هغې دپاره ماحول جوړي. ګوره چې ماحول جوړ نه و نه به کوې. ګوره دا خلک کنځلې کوي، بې ایمانه کوي. ته یو سړی نه پوهېږي، لکه اوس د اکثر خلک راشي که نه، دا زه په دې نه پوهېږم، یاره جي د پلانکي څوک وفات شوی دی، تاسو راشئ او ته ورته مر خبر ورکړه، ته ورته ولې نه ورکړې؟ ما له څه چل راځي؟
د غم په حالت کې چاته خبر ورکول داسې آسان کار نه دی. کیدای شي چا غوسه شي، کیدای شي کنځلي وکړي، کیدای شي ګزار در باندې وکړي. په قلاره پرېږده، په خپله به خبر شي که نه څه چل به وشي. په خپله به خبر شي، ورو به خبر شي. یو سړی به ډېر سخت پریشان وي او غمجن به وي، ته به ورشي جي ده ته لږ نصیحت وکړه. نه، نصیحت ټایم دی. د نصیحت د ټایم دپاره خپل یو وخت وي. او دا خبره م یاد ساتئ، ګورئ د دم دپاره ما خپل وخت دی. ګورئ بې ټایم دمون له مه راځئ. سړی به ناست نه وي، یاره جي ما دم کا، ولې دې دم کوم، څه چل دی؟ د دې لپاره خپل ټایم وي، د دوا لپاره خپل ټایم وي. ګورئ دا خبره یاد ساتئ. ګورئ دا بې ټایم نه کېږي. دا یو درد دی چې کله هغه درد پیدا شي هغه کار کېږي. نو ماحول ته به ګورې، نو ښه خبرې دا چې ښې وکړه خو د ماحول مطابق وکړه. بل صفت دا دی چې را کم شیزونه مالا یعنیه بې فایدې کارونه دې نه ځان ساته. لکه نن زموږ ټول وخت بې فایدې کارونو کېږي که نه. عبدالله ابن عمر حدیث ته امام ترمذي فرمایي لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله فإن کثرة الکلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. ډېر وخت په پلتو خبرو کې مه تېروه، ما لا یعنی کې مه تېروه. نه پکې د دین پیدا شته او نه پکې د دنیا حلاله پیدا شته او لګیا یې. واقعي زموږ ټول وخت په دې کې ضایع کېږي. او کوم خلک چې دا ډېرې خبرې کوي د زړونه ډېر سخت دي. د الله او د رسول نه او د قرآن او د حدیث نه او د تلاوت نه بالاتر خبرې ډېرې کوي، نو د دوی زړه سخت وي. او رسول الله فرمایي وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. د الله نه لرې انسان هغه دی، د الله د رحمت نه لرې چې هغه څه په زړه باندې سخت وي. په زړه باندې نن زموږ زړونه سخت دي. ګورئ تاسو فکر کړئ تلاوت پې ما اثر نه کوي، ذکر هم پې اثر نه کوي، فکر پې ما اثر نه کوي. مونځ کو ښکته کېږو پورته کېږو، لیکن مونځ زموږ په وجود باندې اثر نه کوي، زموږ په روحانیت باندې اثر نه کوي. څنګه چې د انسان جسم ته د غذا ضرورت دی، داسې د ایمان دپاره د اندرون روحانیت دپاره د روحانیت غذا ضرورت دی. هغه ذکر دی، هغه تلاوت دی. د انسان دننه اندرون چې معده خرابوي، خولې ذایقې خرابوي، تبه او ټایفاید او ملیریا یې په هغې خوږ شی هم تریخ لګي، نه خوري. د دې وجې دې ایمان ته ټایفاید لګي، د اندرون روحانیت ته بیماری لګي. کله دا د شرک او د کفر، د محبت دنیا، د الله او د رسول نه بې پروایي، د قرآن او د سنت نه بې پروایي، دې خبرو ته سپک کتلو سره د انسان په اندرون کې بیماری پیدا شي، تریخوالی پیدا شي. بس بیا خوږ قرآن د الله، خوږ تلاوت د الله، ذکر د الله، درود شریف، دا هر څه پې بدلېږي. دننه مزاج ورته جوړ نه دی، دننه مزاج یې تریخ دی، تریخ دا برابرول غواړي. نو د دې وجه مالا یعنی پرېږده، دا بدترین سړی دی. د دې بل حدیث کې راځي، صحیح حدیث دی، بخاري مسلم، دا ابو هریره رضی الله عنه نه رسول الله فرمایي چې بعضې وخت کې یو سړی خبره وکړي، دومره خطرناکه خبره وکړي، دومره خطرناکه چې د دې خبرې په وجه الله به د جهنم کې وغورځوي، دومره لرې لکه د مشرق او د مغرب په منځ کې چې څومره فاصله ده. کله کله زموږ سوچ هم نه وي، ګورې داسې خبره وکړو که نه، بلکل د بیمانۍ خبره چې کومه دی نه وکړو، فکر هم نه کوو دې خبرو ته. او دا خبره هر څه خو لیکلی کېږي که نه، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ځکه به عمر فاروق رضی الله عنه د شپې خلکو ته قارېدلو که نه چې بس ته لږ وده شي، چې دا فرشتې لږې ارام وکړي، بس ته یې دا لیکل درپسې لږ بس شي. او زموږ جان رضی الله وبخښي هغه به ویله ویل چې د پیریانو بچي د شپې یخې او د ورځې وده. نن دا هلکان ټول واړه چې کوم دی ټول د پیریانو بچي دي، دا د شپې ټوله شپه یخې او د ورځې ټوله ورځ چې کوم دی دا ودی. او بیا پکې دا داسې جینکۍ او هلکان دي، هغه پکې وایي یاره جي ماله خوب نه راځي. تا له خوب به څنګه درشي چې ته د سهار نه واله تر ماسپښین 2 بجو 3 بجو پورې ودی، نو ته به د شپې څنګه خوب کې؟ دله دیاړي ورکه، دله چې کوم دی کوداله ورکه، چې دی چې کوم دی نو ګوړ وکړي، چاري وکړي، او دی سم ستړی شي که د ماسخوتن مونځ وکړو ته به یې وایي نه، دی به سیده ودی. یاره چې زما روټۍ خواته نه کېږي، ستا به روټۍ څنګه خواته وشي چې تا چې په 2 بجې باندې چې کوم دی نو 2 پراټې وخوړې او انډه دې ورسره وخوړه او چای دې وڅښو، اوس ته به روټۍ ماسپښین نه مازدیګر به خورې، مازدیګر چې ماسخوتن به روټۍ څنګه خورې؟ ته خو چې دی نو داسې بیا خو داسې کار کوه چې خلک 2 ټایمه روټۍ خوري، یا صحیح ناشته وکړي یا ماسخوتن بیا روټۍ وخوري، بس خبره ختمه شو. ته 60 ځله چې کوم دی خوراک هم کې، چیونه هم څکې، او بیا دا خبرې کوي. بل د ایمان نښه داره مختصر غوندي چې د ګاونډي خیال ساتئ. دا حدیث دی بې شماره، ګاونډیان مه تنګوئ. نن خلک ګاونډیان ټول تنګ دي د ګاونډي نه،
او حدیث کې راځي من لم یامن جاره، او چې څوک د بوایقو نه ګاونډي او د مصیبتونو او د پریشانو او د خفګانونو نه او د ضررونو نه ګاونډي بچ نه نو دی مؤمن نه دی، صحیح ایماندار نه دی. لہذا به د خپل ایمان او سوچ پکار دی، د دې فکر پکار دی، د دې غم پکار دی چې دا خپل ایمان برابر کو. نن مونږ ډېر زیات چې کومه دی نو خبرو والی یو، ګورئ خبرې ډېرې کوو، لیکن تاسو ته پته چې ښې خبرې نه کوو، کره خبرې نه کوو. کره که د معلوماتو په بنیاد به چې دا کله کله داسې فاتحې او د غم له یا چېرته چې لاړ شو به تعزیت کې کښېنو چاپېره چې وګورم نو وایم چې لکه دا ټول چې کومه دی نو د جامعة الزهرا او د مصر او د دغه فارغ خلک دی مال ته به چې داسې خبرې کوي که نه. او یو پکې دی هغه وایي چې یاره زه خو د موبایل نه ما دا شی یاد کړی دا شی یاد کړی دا شی یاد کړی. لکه تا د موبایل نه څه یاد کړي؟ موبایل کې څه دي؟ بې برکته علم دی، د موبایل علم بې برکته. د دې وجه جدید ملیان چې ځان ته وایي دا چې ټول ریسرچ د موبایل نه کوي، قسم نه کوي یو حواله ول ورځي، یو حواله. الحمدلله موږ د نن نه 13 کاله مخکې مرقات کتلی دی، اوس هم راته یاد دی. 13 کاله مخکې م کتلی دی، مخکې یو طالب زما مرقات کتلی، ما ته ویل جي دا تاسو به دومره حوالې وایئ؟ ما دا ما ټکی په ټکی کتلی دی که نه، ځکه مې راایستلی دي. کتاب د عبادت دی، کتاب کتل دا عبادت دی. دا د سړي په دماغو کې راشي دا پروتي، دا بیا د دماغو نه وځي چې صحیح وګورې. نو دې سره ډېره معلوماتو فرچارو سره ډېر دی معلومات دي ورسره وړاندې ورسره څه شته نه. دا خپل معلومات چې کوم دی دا په علم کې بدل کا او دا علم په عمل کې بدل کا. نو په خپل ایمان باندې سوچ پکار دی، الله تعالی زموږ ایمان کامل کړي او هغه اسباب او هغه شیزونه او کارونه چې هغه ایمان بربادوي، اسلام بربادوي او مسلمان داغدار کړي، د هغې نه الله تعالی موږ محفوظ کړي. وما للبلاغ.